کړي څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خیبر پښتونخوا ټولو عوامو ته او بیا بالخصوص د خپل حلقې عوامو ته په دې روژه مبارک باندې مبارکي ورکوم چې د خدای پاک یو بابرکته میاشت شروع شوه او راځي چې موږ ټول د قوم په حیثیت باندې د خپل خدای نه چې نو سپارنه وکړو، دعاګانې وکړو چې زموږ ملک ترقي وکړي، زموږ ملک خوشحالي راشي او زموږ ملک کې داسې ماحول جوړ شي چې هغه ماحول کې زموږ هر بچي ته امن ملاو شي، روزګار ملاو شي او د تعلیم او د علاج د ملي سهولیات ملاو شي. زه په دې موقع باندې صرف دومره وایم چې دا کوم روژه کې ګرمي ده او دا لوډ شیډینګ روان دی، نو په دې ډېر زیات افسوس هم دی او بل افسوس په دې خبرې باندې دی چې وفاقي حکومت چې د خپلې ذمهداري په صحیح معنو کې نه پوره کوي، ځکه چې دا دې وخت کې د دې ډېر زیات ضرورت و چې دوی د دې صحیح منصوببندي کړې وې، صحیح انتظامات یې کړی وې خو فیسکو په دې کې دې وخت کې فیل دی او اوس چې اوسه پورې موږ ته کومه کوټه ملاویږي نو خیبر پښتونخوا ته ټول نه کمه کوټه ملاویږي بنسبت د پنجاب او بنسبت د نورو صوبو، ځکه چې دې وخت کې صرف 50% چې نه دی کوټه اغستې ده او د 50% مطلب دا دی چې دلته به 12 ګیټ چې لوډ شیډینګ وي. په دې سلسله کې ما خپله چیف فیسکو سره خبرې وکړې او ما نور د وابدې اتھارټي سره خبرې وکړې او په اسمبلی کې هم په دې باندې موږ خبره کوو، په دې باندې وځو ټولو سیاسي پارټیو دا ضروري ده چې په دې باندې خپل اواز موصل کړي، ځکه چې دا روژې بغیر په دې طریقه لوډ شیډینګ چې کوم ناروا لوډ شیډینګ روان دی دا د برداشت نه بهر دی. زه ټولو عوامو ته دا خواست کوم چې موږ خپل افرټس کوو، خپل بنیادي چې زموږ کوم ذمهداري پوره کوو او که د دې ټولو خبرو نه باوجود دا نه کېږي نو موږ خپله به انشاءالله تعالی چې نو په هر پلیټ فارم خاص کر د اسمبلی په پلیټ فارم باندې به د دې حوالې سره مبصره وجوتو. ما عقیب الله خان ایم ایل اے ته او نور د خیبر پښتونخوا ایم ایل اے سره خبره کړې ده او نن به امید دی هغوی په اسمبلی کې هم په دې باندې چې دی خپل اواز اوچتوي او د خپل خلکو دپاره به چې نو اواز جوړېږي. نو دا زمونږ خواهش دی چې دلته دا دي چې دا دې وخت کې د ټول یو بنیادي ضرورت دی او په دې ګرمۍ چې کوم تکلیف او کوم مشکلات دي نو هغې لپاره نیاز صاحب، نواز شریف صاحب، امیر مقام دا ذمهواري ده، اخلاقي ذمهواري ده چې هغه د دې لپاره هر ممکن اقدامات وکړي او خلکو ته چې نو بنیادي سہولت د بجلی ورکړي. او دا آخري کال دی که چېرته په دې وخت کې چې دوی کوم وعدې کړې وي او کومې خبرې کړې وي او هغه وعدې او خبرې چې دوی نه پوره کوي نو انشاءالله تعالی چې په 2018 کې به خلک د ووټ په ذریعه باندې شکست ورکوي او د دې احتساب به کوي. موږ د خپل عوامو سره یو، د خپل خلکو سره یو، موږ ته ستاسو د تکلیف او ستاسو د مشکلاتو پوره احساس دی. زه نن کلي ته ځم او انشاءالله تعالی په ټولو علاقې کې به خپله ګرځم او خپله به حالات پرګوم او انشاءالله چې څه بیا ضروري زما په وس کې څه اختیارات دي، څه اقدامات دي وکړو انشاءالله.